عام خبره دی باب کې اختلافي ده. ځنې علماو قول داسې شته چې هغوی د ځنې احادیثو د استدلال کوي او د وجوب الاضحی قول کوي چې قرباني واجب ګڼي، یا خدا وی چې فصل لربک وانحر نوی امر د وجوب د پر راځي، او کله نور داسې دلایل لټي چې هغه کې عموم وي، او مرکزی روایت چې کم ذکر کیږي چې یاره قربانی ضروری ده هغه د ابن ماجه او د مستد احمد هغه روایت ته چې من کان له سعة ولم يزح فلا يقربن مصلانا، چې څوک وس لري او قرباني ونکړي نو بیا د عیدګاه ته زمونږ نه راځي. خدا روایت کمزور ده، سندن کمزوری ورکې ده، او نور روایتونه چې کم دي نو اکثر خلق د دین استدلال کوي چې ترمذی حدیث ته چې علی اهل کل بیت فی کل عام اضحیه. ابن حجر لا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب. فتح الباری کوي چې دې کې د وجوب صراحتن سټیګ نشته. نو څومره اقوال چې دي احادیث چې داغین علما دا ثابتي چې قربانی فرض دا، واجب دا، ضروری دا، نو یا غ روایت کمزوری دی یا په وجوب کې هغه صریح نه دی. دویم د صحابه تعامل هغه کمزوري کړی دي، ځکه د عمر صاحب او د ابوبکر صدیق صاحب او د سلف او اقوال په دې کې موجود دي چې هغه د احادیث نه فهم د سنت واغسته لري. اکثر اهل علم په دې باندې دي. دیو جن صحیح قولم دا چې قربانی مستحب دا، سنت دا، الله سبحانه و تعالی په اجر ورکی. او دی باب کې حدیث د بخاری ډیر برابر د مسلم کې دی، نسائی، ابن ماجه، مستد احمد راغسته. نبی علیہ السلام فرمای اذا رأيتم هلال ذی الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. سوچ رسول حجیم یا شوینه و اراد احدکم او غواړي چې قربانی وکي نو کو نه دم نه کټ کی او وخت دم نه کټ کی. دیکھیں اختیار دے دے حدیث د بخاری و مسلم کې، او دا دلیل دی پدی چې قربانی و اراد احدکم بس د زړه خیال دی، وصلری د ثواب شوقی قرض نراله سمی دی سمی نو نصابونه او دا خبرې بګی نشتا، بس لاړ شو قربانی وکا. او بل دلیل چې دا قربانی ضروری نه ده بلکې سنت ده او د ثواب شی ده، هغه روایت د بیهقی د صحیح اثر د ارواح العلیل کې صحت تاغه ثابت کړی دی چې کان ابو بکر صدیق او عمر لا یضحیان. ابو بکر صدیق او عمر سے قربانی نه کول عام عادت داو، او وجه خول د چې آیا وسنه وینا کراهیت ان یقتدا بهما. دی خبره دای بد غنل چې بیا به خلکم قربانی شروع کې او ضروری به وګڼي، ځکه د الوی شان والا صحابه نو د دې اقتدا خلکو کولا، جلیل القدر صحابه. نو دا دلیل دی که قربانی واجب وی بیا به دې صحابه څنګه پرې خدا. او به حقیقت یو بل روایت ته شیخ البانی ارواح العلیل کې صحیح ګرځولې ده چې د ابن مسعود عمل داومو هغه به انی لا ادعو الاضحى، زه قربانی پرېږدم او خود غریبه د وجنه و انی لموسر خم وسته خو بیا قربانی نکوم مخافه ان یرا جیرانی انه حتم علی. دینه یریګه مسنه گاونډیا نو وی چې ابن مسعود مالدار دی او په مالدار قربانی واجبی. ابن مسعود وی چې زدا خبره کوم چې قربانی واجب او ضروری نه دی او مستحب عمل دی، سنت عمل دی، د ډیرو ثوابونو عمل دی، خو کمالدار سړی اونکړه نو هم په ګناګار نه دی. نو ویسه په دی وجه نه کوم چې د خلکو د وجوب عقیده جوړ نشي. دغه سي مستد احمد کې دار قطنی کې روایت دی، علامه ذهبی هو غریب منکر ذکر کړی دی، سنن نسائی کې مشتا، ابن حجر کمزور ذکر کړی دی، شیخ الوالیم په ضعیف الجامع کې ذکر کړی 2285 کې. چې ابن عباس سے بوي چې رسول الله نمر ثلاثن هن علی فرائض،
درې سيزونه په ما باندې فرض دي ولکم تطوع او تاسو د پاره اغا نفل دي یو وتر دی بل قربانی ده بل صلات الضحى دي د چاشمون نه دی ضعیف حدیث نم معلومیږي چې قربانی هغه واجب او ضروري نه ده المحلا کی شیخ ابن حزم صاحب وی د ابن عمر اثر ذکر کړی دی وی چې الاضحیه سنه سیدنا عمر وی چې قربانی سنت د واجب نه ده او المحلا کې په نورم باس کړی دی او دا د ډیرو اهل علم رائے ده فتح الباری کې ابن حجر ذکر کوي چې امام ترمذی وی چې العمل على هذا عند اهل العلم ان الاضحيه ليست بواجبه چې اهل علم په دې چې قرباني واجب نه ده سنت ده او د ثوابونو شی ده ضرور نه ده یو سړی مالدار ده خو جوی نه کړو نو کفاره پې نشته توبه پې نشته قضا پې نشته ګناهګار نه ده او بیا ابن حزم وی ولا يصح عن احد من الصحابه انها واجبه وی صحابونه به راته ثابت نه کی چې قربانه ته واجب ویلی ضروری وته ویلی وصح انها غیر واجبه عن الجمهور وی بس هم دی له برازي چې قرباني او سنت او مستحب شی دی او د امام مالک رحمت الله علیه مسلک هم دی چې الله په اجر ډیر ورکی خو کوچاو نه کړ نو دی ګناهګار نه دی توبه استغفار پې نشته بس ثواب په نصیب نه ونو فتح الباری کې موي علامه طحاوی قول ذکر کړی دی چې ليس فی الاثار ما يدل على وجوبها مونږ چې صحیح آثار ګورو نو د قربانه په واجب والی باندې څه خبره نشته دلیل بس سنت او مستحب دي ډېر ثوابونه په الله ورکي ابن حجر فتح الباری کې خپل رائے دار چې اذا لم يقم دلیل على الوجوب بقي الندب پس استحباب باقی دی ودا ما ته غوړه ښکاري نو عرض دا چې قربانی مالدار ومکړه او غریب ومکړه دواړو له الله اجر ورکي ثواب بالکل یقیني دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی خو فرض او واجب نه ده که مالدار ونکړم ګناهګار نه دی توبه استغفار پم نشته قضا او کفاری پم نشته ها د ثواب نه یقینا چې محروم شو او دا کم سیاله چې یو بل خلق کوي د یو بل د زده ډیری ډیری کوي نو نه د کور کې د ټول اهل عیال نه دی یو قرباني وکړه بس دا یو قرباني ټول له کافی ده اگر که ګڼ کسانی او مالدار پکې ډیری خو بس یو قرباني ولا کافی ده